ګرانو قدرمندو دا وخت تاسو ګورئ bazeera نیوز او زه یم ستاسو کوربه مظهر حسین. مینوالو راغلي وچ ته دلته چې کوم سرکاري اسپتال دی RHC اسپتال ته راغلي یو. دلته کې د ایمبولینس چې کومه ستونزه ده زیاتره خلک وایي اعتراض کوي چې ایمبولینس ته د 3-4-5 میاشتو نه چې کوم دغه شان ولاړ دی او عوامو ته چې کوم نو څه فایده نشته مشکلات دي ورته. د دې ځای کې چې کوم اوسېدونکو د دوی نه به هم چې کوم تپوسونه کوو او ډاکټر صاحب له هم ورځو. نو راځئ مونږ سره اوسئ bazeera نیوز سره. ده ووایي چې ستاسو د کوم RHC اسپتال چې کوم دی د وچو زیاتره خلک وایي یاره اعتراض کوي چې دلته کوم ایمبولینس دی د هغې نه مونږ ته څه فایده نشته او مونږ ته نقصان دی. آیا دا خبره څو پورې صحیح ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مهرباني. اوس خو چې کوم دی تاسو ته پته ده چې دا په ډسټرکټ د لوئر کې دا یو د دې غټ پاپولیشن دی او د لپاره چې کوم د RHC هسپیټل دا موجود دی. دا ایمبولینس چې کوم دی شته د هغې ډریور چې کوم دی ښه ډیوټي کوي هغه مطلب چې کوم دی چلی. خو چونکې ټیرونه چې کوم دی خراب شوي دي هغه چاودل چې کوم دی نږدې دي خراب دي لہذا که څه ایمرجنسي رام شي چې ټیرونه د ګاډي خراب نو مطلب چې مریض په څه کې ویسي په دې وجه باندې هغه مطلب چې د یو ځای بل ځای ایمبولینس راغواړي هغې باندې چې کوم دی خپل کار کوي. موږ د حکومت نه د هیل منسټر نه دا مطالبه کوو چې باید د دې ایمبولینس چې کوم دی د ټایرونو بندوبست یې وکړي. دا مطلب د انساني ضرورت کې بنیادي ضرورت دی او د حکومت دا ذمهواري ده چې باید عوامو ته چې کوم ریلیف ورکړي د هغوی ضروریات چې کوم دی دا پوره کړي. د لپاره دا په اقتدار کې راغلي دي لہذا موږ د حکومت ته دا درخواست کوو دا مطالبه کوو چې دا زمونږ مطلب چې په دې وچ کې غټه آبادي ده او دا یو بنیادي ضرورت دی لہذا دې بندوبست وکړي او مطلب ډېر شکریه به ادا کوو. دا کوم چې هغوی زموږ د غټې مسلې تحقیق دپاره دلته کې اوچ ته راغله او د هغې دپاره خلکو نه تپوسونه کوي. زموږ د اوچ د ټول غټه مسله د ایمبولینس ده ځکه چې په اوچ کې ایمبولینس موجود دی لیکن د هغې ټیرونه خراب دي او کار نه کوي. نو د هغې دپاره موږ د حکومت نه دا مطالبه کوو چې موږ له زر تر زر د ایمبولینس غور او فکر وکړي. زمونږ ایمبولینس چې دی نو د هغې ټایر خراب شوي دي د هغې تقریبا 40,000 کیلومیټر چلیدلی دی. هغې ټیر کې سمانه او غوټې ښکاره شوي دي سروس قابل نه دی. دې دپاره مونږ اپلیکیشن لیکلی DHO دی لوئر ته هغه په پروسس کې دی انشاءالله چې هغه کمپلیټ شي موږ ته به نوي ټایر میلاو شي او دا به د خلکو سروس فنکشنل شي د ایمبولینس. ډاکټر صاحب دا راته ووایه ډېر خلک دا خبره کوي چې یاره دا ګاډي تقریبا د 6 میاشتو نه ولاړ دی. دا خبره د کوم ځای پورې حقیقت کې چې حقیقت کې دا د 6 میاشتو نه ولاړ دی او که نه تاسو چې کومه خبره کوئ چې یاره ټایرونه خراب دي او موږ باقاعده کاغذونه په پروسس کې لګېدلي دي په دغې راغلی د 6 میاشتو نه خو نه دی ولاړ د 13 میاشتې 2 نه ولاړ دی بالکل ولاړ دی. ټایرونه خراب دي او خطره ده چلولی نه شو. هغې دپاره مونږ اپلیکیشن لیکلی DHO دی لوئر ته انشاءالله مونږ ته به بجټ میلاو شي مونږ به پکې نوي ټایرونه ولګو دا به د سروس قابل شي. دا ایمبولینس ډریور دی واجلي زموږ سره موجود هغو نه تپوس کوو. السلام علیکم. السلام علیکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دا ګاډی د ټیرونو د وجې نه ولاړ دی. موږ درخواست ورکړی په دفتر کې په پروسس کې دی. هر سرکاري کار لږ ټایم لي په دې وجه زه د خپل جب نه نشم د هغه کله بیل پاس کړي زه به دې ته ټیرونه بدل کړم بیا به ډیوټۍ قابل کو څه خبره و پکې نه لوکل پیون کوو چې دره بټخېلې پورې کوو او د یارې پېښور ته بې نه شو تللی ټیرونه دي سبا چېرته ونه ډزېږي نور راځي څه پیښ نه شي. خلک اعتراض کوي چې د 15-16 میاشتو نه ولاړ دی. دا خبره صحیح ده؟ نه جي نه لوکل پې کوو چې دره بټخېلې پې کوو خو پېښور ته پې نشم کولی لکه ټیرونو کې غوټې راغلي دي او ایکسپایر شوي دي. یو خو پینچري کوي بله دا ده زه چې داسې نه ټیر راته ونه ډزېږي او ګاډی را باندې کالټي نه شي دې وجې نه زه او ټیرونه کاږه دي نو ګاډی وبلینګ کوي نور ایسه کې هم مسله جوړوي نو زه یم چې ټیر ونه ډزوي.